अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून औ तासु मुआयद आग चा बारकी चे उवजलिशी पलारद अल्लाह के मड़म बल्कि द्वी ज्वंदी दी लेकिन तासु न पोईगे ददी पजुन बांदी या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। मुहतरम मुसलमानानो, द मुहर्रमुल हराम मियाश द शुरू शवी दा और द मुहर्रमुल हराम सरा डेर यादुना वाबिस्तदी और डेर अहकामात दे सरा मुतालिक दी और बल्दा चे द इस्लामी काल आगाज दाम द मुहर्रम न की उस पूरी 1445 हिजरी चलेदा द मुहर्रमुल हराम दाम याश चराला नु 1446 हिजरी। मतलब दा च द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरे ता द हिजरत स्वार लसवा 15 काला यानी 15 कम स्वार लसनिम सवा काला दा पूरा शो। बियाशी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हिजरत नमख की 13 साल द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्की दौर दी और 40 साल द नबी अलैहिस्सलाम त चिल्ला वही न द मिलाव शवे नु 40 साल आगा जिंदगी दा नु 40 जमा 13 53 साल नु ची 1445 दगा जमा की और दी सर 53 साल नूर नु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश 3 काल द पासा 15 यो आयत करीमा ने इज्तिहाद करे चूंकि मुहर्रमुल हराम बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद पैगंबर फातिह रूम व ईरान
دا د هغې د شهادت میاشت ده او د دې میاشتې په ړومبي تاریخ باندې د هغې شهادت شوی دی. په دې وجه د عمر بن خطاب رضی الله عنه شان مو بیانو. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د سیرت بعض اطراف داغي بیان شروع. په جنگ احد کې ابو سفیان د کفر قیادت کو. ابو سفیان اعلان وکړ چې اين محمد علیہ السلام چرته دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورته جواب ورکولو. نبی علیہ السلام وی خاموش. دارنگی لک سات بعد یو شیطانی آواز خور شو چې قتل محمد علیہ السلام اوجل شو. علی سے عمر ابن خطاب ویل جواب ورکوم. نبی علیہ السلام وی نه چپ. بیا ابو سفیان چغه کا اعلو حبل اے حبلا ته زمونږ لوی خدای. نبی علیہ السلام عمر اوس جواب ورکخه. په دغه مقام نبی علیہ السلام عمر ابن خطاب ته جواب ورکا او ورته وایا چې توې اعلو حبل نو مونږ وایو الله اکبر واجل. بیا ابو سفیان چغه کا لنا عزا ولا عزا لکم. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام وی تم وت اعلان کا چې لنا مولا ولا مولا لکم. اللهم مولانا ولا مولا لکم. بیا وت ابو سفیان وی ک تاسو زمونږ نه تیر شوی کال او یا تنه وجلی و نو مونږ نه بدلا واغستا مونږ هم نه او یا تنه وجل. عمر ابن خطاب هم ورته وی هغه مونږ چې تاسو نه وجلی وو هغه د جهنم لرګي دي او په مونږ کې چې څوک وجلی شو نو هغه شهیدان دي ښا هغه جنتیان دي. دارنګي عمر ابن خطاب رضی الله عنه لس کال حکومت 22 مربع میل په دونه علاقو باندې د دې حکومتو. د دې باره کې د سیرت بعضی کتابونه ذکر کړي. والله اعلم بحقیقت الحال. د نبی علیہ السلام تر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دا نږدې و. اوس د عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت دی او د عباس رضی اللہ عنہ اغا کور اغا پخپل حال باندې دی. نن زمانہ کې خو اغا د عباس سے کور د مسجد نبوی عیسیٰ ګرځیدلې ده. سړی چې مسجد نبوی کې په باب السلام وردن نشي نو اول پیلر نه دویم نه او دارنګي د دریم او سلورم پیلر ترمنځ د نبی علیہ السلام د کاکا جان د عباس رضی اللہ عنہ کور. د عمر رضی اللہ عنہ په زمانہ کې دا کور چې و نو د عباس صاحب د دی وی پرنالا داسې د جمعات چې جمعات ته به څوک راتله او باران به ډیر شو د باران د تات کې به ورته راتلی سړکونه روډونه خو نو څه کسان راله امیر المؤمنین ته وویل عمر ابن خطاب تا دی پرنالی د وجنا خلقو ته تات کی راځي. هغه وی چونکی مسلمانانو له تکلیف دی خو پته ولګوي چې عباس رضی الله عنه هغه کورشتا او کنا چې پته ولګول هغه نو
هغه وی چونکه زه امیر المؤمنین ما او دیخوا د عوام سره مسله ده هغه ولګېدو هغه پرنالې د هغه سیډ نه بل سیډ ته واړوله عباس رضی الله راغی چا ورته وی چې هغه پرناله عمر ابن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین هغې د دلته نه بدله کړې ده هغه وی هغه څوک دی زما پرناله بدلی کور د عباس دی او پرناله به عمر بدلی عجیبه دور دی عجیبه دور دی پرناله بدلول رعیت تپوس کولی شي او داسې د یوازې د پاکستان او بر صغیر نه 22 مربع میل 22 لاکھ مربع میل د دون ایریا امیر المؤمنین داغه په باره کې دی جج ته شکایت وکړو هغه وخت کې د مدینه منورې جج او چیف جسټس قاضی القضاء سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ چې کوم اقرا صحابی دی قاری هغه صحابی جج دی چې الله تبارک وتعالى بینیم نبی علیہ السلام توی چې ته کعب ته قرآن ووروا دا صحابی دی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ هغه ته مقدمه لاړه جج صاحب تا هغه اعلان وکړ چې مدعی او مدعا علیه دواړه دی حاضر شي مدعا علیه د وخت امیر المؤمنین دی ښه هلته ابی بن کعب دا نه کوي چې یاره امیر المؤمنین دی او خو د غونډې علاقو صدر دی او وزیر اعظم دی جج وی هغه راوغواړئ امیر المؤمنین عمر بن خطاب هغه ډایرک راځي عدالت ته حجج و تپاسیم نه استقبال نه کوي نن خو زمونږ د ملک د اسلامي ملکونو علمیه دی چې د بل ملک وزیر او ایم این اے ایم پی اے راځي که نه نو د خپل ملک او د خپل علاقې جینکې ولا ګډۍ استقبال کوي بهر الامیر المؤمنین عمر ابن خطاب رحمه راغی یو طرف ته ودرېده مدعا علیه دی کنه او مدعی څوک دی عباس ابن عبد المطلب هغه بل طرف ته ولاړ دی جج اعلان وکړه مدعی ته وایي ستاسو دعوه ده هغه وایي کور زما پر ناله زما دی صاحب دا پرناله لرکړې ده دی ولې لرکړې ده دا ابی بن کعب رضی الله عنه دا مدعی خبر اوریده ستا دعوه صدا زما دعوه دا زما د کوټې پرناله د کور پرناله ټیک ده کدا امیر المؤمنین دی پښتانه وی کجرند دی د پلار د خو پوار ده ورته هو نه جوړیږي دنه دعوه اوریدا امیر المؤمنین ته وی ته دی وخت به حیثیت د مجرم ولاړه عدالت کې ستا جواب دعوه صدا او زما جواب دعوه صدا چونکه خلکو له تکلیف ډیر زیاتو ته پرنالی خلکو ته داری کول نه مې چې خلکو ته تکلیف نه مدعی ته وی څنګه خبره څنګه وکا وی نه کنه جی ته خبره جج صاحب دا پرناله چې دا معنا لګولې دا چا لګولې ده او دا چا لګولې ده دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو باندې لګولې وا دا نبی علیہ السلام لګولې و د دې لګولو نبی علیہ السلام امر کړو الله اکبر کبیر او بیا وی نبی علیہ السلام ما په خپل وګو باندې اوچتاو خو ما نه شو چته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ما ته امر وکړو زه د نبی سلام په اوږو باندې کېناستم او را ما لګولې ده عمر ته ته څه وې چې د کمې پرنالې لګولو حکم نبی علیہ السلام کړی و عمر سے په جړا شو وی ما نه غلطي شوې جج ورته وایي ځان ته خپله سزا واوروا خپله سزا خوښه کا عمر سے ورته وایي زما سزا دا ده چې دا پرناله دا چې څنګه لګېدلې وه دا به هغه شانتې لګي او دا به زه په خپله لګوم خپله یې خټې وکړي مسالې جوړه کړه د خټو پرناله یې راواغسته او عباس صاحب ته وي راشه زما اوږې ته راوخېږه خلک حیران دي خلک عباس صاحب ته وي چې دا څه کې دا خو امیر المؤمنین دی دا ګوره مناسب نه ښکاري عباس صاحب ته نه مناسب ښکاري او چې کله عباس رضی الله عنه هغه پرناله ولګوله بیا ورته وایي امیر المؤمنین ستا دا عدل مې دې خلکو ته ښکاره کوه ستا دا عدالت مې خلکو ته ښکاره کوه دا میاش د هغه امیر المؤمنین رضی الله عنه د وفات میاش ده د دې میاش په اول تاریخ باندې عمر صاحب شهید شوی دی او د عمر رضی الله عنه قاتل چې ابو اللؤلؤ پیروز ابو اللؤلؤ پیروز مجوسی ایرانی دا ایرانی ډېر غټ رذیل سازشي و دا ایران والا را لګلو ځکه عمر ابن خطاب خو پاتې ایران پته کړو او بیا د ایران د حکمران لور چې وا دا هم په وینځو کې راغلی وا داغي نکاح عمر بن خطاب د حسین بن علی سره کړی وا هغه ډیر تو غستی و چې دا څنګه چند نو پزله کې غټه وا دا سړی تیار ک مدینه ته راولې غلو او د مدینه کې کاروبار کو سلوخ موخ به جوړول سيزونه به جوړول دا اوس پنونه به سيزونه جوړول الله اکبر کبیره او د عمر بن خطاب سره نورم ډېر خبرې راغلي دي خو یو د خو ځړه کې غټه وا د یو پیره د خپل مالک غالبا مغیره رضی الله عنه دغه خادمو دا ابو اللؤلؤ ځان دغه خادم کړو یا دغه غلامو دغه شکایت راوړو امیر المؤمنین ته چې هغه زمانه ټیکس زیات اخلي جزیه را نه زیات اخلي وی تاسو کار کې زه دا کار کوم دا وی تاسو چې کوم کاروبار دی د دې خو ډېرې پیسې جوړي ته خو بیا هم لګي ورکې بیا ته عمر بن خطاب رضی الله عنه ویل چې ما د پارس جوړ کا دوته داسې بدله جوړ کم چې دنیا به یاد او ساتي عمر سے وی د دنیا به یاد او ساتي کنه زما پیسې به شکر راغی دا خبره خطرناک وکا بیا کسان وی چیرې گرفتار وي نه عمر بن خطاب وی یو مجرم چې جرم نه کړي کنه ته نشي گرفتارولې بیا د سحر منځو او د سره یو خنجرو چې دوداریو دواړو طرفو ته داغي تیزی سوکی جوړه شوی هغه ته خطرناک زهر ور کړو عمر بن خطاب رضی الله عنه یکم محرم د سحر جمع ور کوله په منځ کې صحابه کرام توجه بل خو نه و دا مجوسی ایرانی ولګید او په منځ کې په عمر سے کې خنجر باندې گزارو ډیر سخت زخمی شو اگر اپری وته او هغه را اپری وته بهوش دی او د دې بهوش کېدو نه مخکې عبدالرحمن بن عوف ته اشاره وکړه چې مستمخ کې شو عبدالرحمن رضی الله عنه مستمخ کې کړ او بیا چې دی وته جو صحابه کرام هم مستراغلی وو نو 17 صحابه کرام زخمیان کو او دارنګي
نو ځان یې په خپله باندې ووجلو، خودکشي یې وکړه. ابواللؤلؤ پیروز مجوسی دا ډېر خلک یې که نه یاره زما د ګوتمې د غمې د پیروزې دی. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه کور ته راوړلی شو. رز دوو په دې کې وصیتونه نصیحتونه. عبدالله زوی دی، هغه ته یو وصیت دا وکړه چې بچی ته لاړ شه ام المؤمنین عایشه صدیقه. نو ته مورجانې ته ووایه عایشه صدیقه ته چې ستا د بابا جان قبر دی د ابوبکر صدیق وسره د نبی علیه صلات وسلام قبر دی، که دغلته ماتم قبر د پاره لږ ځای میلو شي نو درخواست کوم. ښه امیر المؤمنین درخواست پیش کړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه ته چې پیغام راغی نو هغه ډېر په خوشحالۍ قبول کو. هغه ویله چې دک ځای خو ما د خپل ځان د پاره متعین کړی چې دا به زما د قبر ځای، خو چونکې د عمر بن خطاب په موږ احسانات ډېر زیات دي، بیا خاص کر په واقعه د افق کې زوی راغی چې مورجانې خو اجازت وکړه، ورته وی بچی خبردار که زه وفات شومه نو زما ته د قبر جوړېدو نه مخکې زما په مړوني باندې به بیا د مورجانې نه تپوس کې ګورې ښه هسې نه زه ژوندي وم هغې زما مخ کو چې دا خو امیر المؤمنین دی، چې په ما کې ثاني نو بیا هم ته نه اجازت والی که اجازت یې درکه تب به زما قبر د ابوبکر صدیق او د نبی علیہ السلام د قبر سره نږدې جوړ کې، ورنه عام بقی قبرستان کې مې بیا دفن کی. الله اکبر کبیره. نو دارنګي عمر بن خطاب رضی الله عنه داغي تدفین هم التکیو شو. او بیا چې کله وی عمر بن خطاب رضی الله عنه تدفین وشو، ډیر یتیمانان او کونډې هغې خبر شو چې بی زمون کور ته اوبه نه دي راغلي، خوراک نه دی راغلی، سکاک نه دی راغلی. دا څه وجه ده؟ هغې په دویمه درېیمه ورځ بیا روتي وو په سوونو ماشومان یتیمانان چې مونږ نو خبر، او دې امیر المؤمنین په خپله اوږه باندې د شپې مونږ ته اوبه راډکې کړي، غلۍ راته راوړې ده، د خوراک سامان یې راته راوړلی دی. الله اکبر کبیره. او د عمر رضی الله عنه په جدای باندې غونډه مدینه چې وا هغه یتیمه شوه، او عمر ابن خطاب رضی الله عنه به دعا غوښته په خپل جون باندې چې اللهم انی اسألک شهادتا فی سبیلک، یا الله زه ستا په لار کې شهادت غواړم او ستا د حبیب په وطن مدینه منوره کې زه مرګ غواړم. محترمو د عمر بن خطاب سیرت دا خو ډېر اوږد دی، د هغه د عدالت واقعاتو، د عدل د انصاف واقعاتو، چې عمر په کومه لار ځي پای شیطان نه ځي. نبی اسلام وی که زمانه رستو پیغمبر وی عمر بن خطاب پیغمبر وی، دا خو ډېر لري سیز دی. دا هندوستان کې چې مردار شوی په لیټرین کې قادیانی پیغمبر اسلام وی که چې بل نبی وی نو عمر به نبی وی، نو دا امت د عمر نبی منلو ته تیار نه دی، دا بل چا نبوت ته منلو ته څوک تیار شي. دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه مختصر د سیرت جلکې وی. نو یو په محرم په لومبي تاریخ د عمر صاحب شهادت دی، د اسلامی د نوې کال آغاز دا د شهادتونو سره. شهادت سپیره سیز نه دی، قرآن کې خو الله وی ګوري شهید ته مړو نه وایي، شهدا ژوندي دي، خو ولکن لا تشعرون، څنګه ژوندي دي تاسو دای په ژوند نه پوهیږئ. نو شهادت سپیره سیز نه دی، نو دا میاش بس سپیره نه ګڼو، څنګه چې بعضې خلک دا میاش سپیره ګڼي په دې کې خادي نه کوي، کویدن نه کوي، واده نه کوي. گزشته جمعه کې وضاحت شوی د څونه صحابه او صحابیاتو ودونه په دې میاش کې شوي. دویم محترمو د دې میاش په 10 محرم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر محبوب نوسی د فاطمه رضی الله عنها لخت جگر
د علی رضی اللہ عنہ فرزند ارجمن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما چې نبی علیہ السلام فرمائی دا حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنہ دا بد جنت د ځوانانو سرداران ښا جنت د ځوانانو سرداران دا حسن او حسین. نو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چې دی دا په لسم محرم باندې شهید شوی دی. د سیدنا حسین د شهادت سره واقعه د کربلا را خودلته دوه خبره مختصر. یو خبره دا محترمو تفصیل به ان شاء الله جمعو کې بیانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف اوریو کا هجرت وکړ نو په دې مدینه منوره کې يهوديانو با د لسم محرم باندې روزه نیوله. دته صوم یوم عاشوره وی د لسم محرم روزه به يهوديانو مخکې نیوله. زمون خلق خویږي د محرم دا تذکره د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجه نه ده نه دا محرم د مخکې نه په محترم میاشتو کې دی میاشتو د حرمت کې دی محرم. محترم نبی علیہ السلام دینه تپوسو کو چې تاسو په دې رز دارو جولی نیسه اغي ورتوي په دې رز باندې موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړو الله بچ کړو الله رب العزت ورتا هغه دریاب کې 12 لارې جوړې کی دا 12 لارې چې په کمرز په دریاب کې جوړې شوې او اغرقنا آل فرعون دا لسم محرم. دین معلومی دا میاشت د مخ کې ندی البته د اسلامی کال د دې آغاز دا د عمر بن خطاب په دور کې د دې هجری سن دا دغه په اجتهاد سره شوی دی. د دین مخ کې به خلکو د ربیع الاول نه کال شروع کو ادا میاشت مخ کې نه وی چا په عام الفیل سره د عام الفیل نه مخ کې یا رستو حساب کو اتیانو والا کال خو باقی دغه سره د محرم د نبی رسول سلام د هجرت نه د دې شماره د عمر بن خطاب په دور کې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خط تاسو په دې رز باندې روزه ځکه نیسه چې فرعون غرق شوی دی او موسی علیہ السلام ته الله نجات نصیب کړی دی. نو موږ هو تاسو نه موسی علیہ السلام ته زیات نږدې یو نو موږ هم دا روزه نیسو. بیا چون کې د يهوديانو یو روزه نیولا او نبی علیہ السلام وی د دې يهوديانو به مخالفت کوي په روزه کې مخالفت دی ټای پتلون او جامع او لباس او سټایل او پیشن هغه پرې دوا غیر روجنیسی یوا پیغمبر تاسو موږ به دوه روجنیسو چې هغه یو روجنیسی يهوديان موږ به دوه نیسو د دې به مخالفت پکاري د يهوديان او نبی علیہ السلام ویلی چې خالف اليهود والنصارى دې مخالفتو کې په هر میدان په هر ډګر دې سره دوستیونه کې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. نن مسلمانانو دا سبق پرې خو دی دا مسلمان چې ارض ذلیل کله یوځه مسلمان دا قتلیږي کله بلځه کله په بل ملکی په مسلمانانو لبی کیږي کنه. نن چې سونه زمون اسلامیک سټیټس دی هغه دا سبق ایر کړی دی ځکه هو کده عربو بادشاہ دی هغه مکه يهوديانو ته سر راکته کوي اگر هر اسلامی حکمران دی هغه نن د يهودو نصارا او ته سر کته کوي دا هغه د وجه مسلمانان ذلیل دي نور څه وجه نشته. لغون د کدی مسلمانانو ولا بریک داسې راکونډه کنه قسم پخته دا يهوديان نصارا کا امریکا دا او کا برتانیه دا او کا فرانس دی او کار سوق دی دا اسلام ته نشي ټینګي دي مسلمان ته نشي ټینګي دي. نو موږ د پاره اوس حکم دی په محرم کې موږ د پاره رجوع کې ترشیه چول او د مړو شپې کول او شربتونه ویشل دا سیز نه دي موږ د پاره دا روانه دي. موږ د پاره په دې میاش کې دوه روزي نیول دي دا په کور کې زنانو ته موای ډیر نارینا دته پامنی ګرمي له چې تباہ او برباد نشوي کنه او کنه بلا مړ جګیږي دي دا محرم روزي نیولي زنانو ته موای سو بزنانو ته وای چې دا دوه روزي نیول سنت طریقه ده تاسو سو کوی ای باورې دلی کورونو کې دوه روزي
نهم لسم یا لسم یو لسم، نه شورو یا شورو زیارت. تاریخونه ځان سره یادو ساته. دا روجی نیول په حدیثو کې راغلي دي نه علاوه. بیا دې کې بل یو اهم خبره واقع کربلا دا هغه کې ځان تلوي تفصیل دی، خو چونکې د میډیا دور دی او نن ارزه کې ډیر افراط او تفرید دی، نو د یزید باره کې دوه قسم خلق دي. بعضی خلق خو یزید مکمل د حسین قاتل گنی او کافر گنی، او بعض خلق د حضرت حسین نه اوچت درجه والا گنی. دا دواړه قسم نظریه ولا غلط دي، بلکې زمون ډیر پښتانه هغه خدا یزید ټکی د کوپر غنلې وي، دا پلان کې سم یزیدی دی، ښا د یزید بچی دی وي. نو د یزید په نوم باندې ګڼ صحابه کرام شته، د یزید په نوم باندې ډیر اولیاء کرام شته. تاسو چې اوسه پورې په خپل چم گاوند رشتہ دارو کې د یزید نوم اوریدلې؟ دا یزید دونه یعنی دا نوم ګناه ګرځولې ده په یزید باندې. یزید دغه صفائی به هم نه پیش کې چې هغه بالکل صحابي دی او غامر المؤمنین دی. داغه په دور کې دا ظلم شوی چې حسین رضی الله عنه سره د خپل خاندان اغي په کربلا په میدان کې شهیدان شوی دي. داغه په دور کې ظلم شوی دی. اوس آیا یزید ته کافر ویلی شي؟ یزید باندې لعنت کولی شي؟ ډیر خلک په یزید لعنت کوي. په یزید باندې لعنت کول ناروا دي، صحیح نه دي. یزید ته کافر نشي ویلې او یزید د حسین درجه ته نشي رسیدي. دا هم یاد وساته. حسین رضی الله عنه چې دی حسین ابن علی، حسین ابن فاطمه، اخو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک کله موس کین او حسین ځان سره مانځه کې او غبانم ورته ناشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسین سره مینا کړی دا. حسین صحابي دی او یزید صحابي نه دی. هغه ورستو په تابعینو کې راځي. بیا نو پدې کې مولا علی قاری رحمت الله علیه چونکه ډېر لوی عالم تیر شوی دی، هغه یو ډېر زبردست خبره کړې ده چې په یزید لعنت مو وای، کافر مو ته مو وای او صحابي مو ته مو وای، د حسین نه عالم مګنه. نو دې کې بس کو دې کې توقف پکا دې کې ما ته نه قبر کې تپوس نه کیږي چې تا په یزید لعنت کړي او کنه دی وکړي، تا یزید ته کافر ویلی او کنه دی ویلی وته. او ډیر داسې خلک شته هغه د یزید دا ظلم زیاتې دا لعنت کافر ثابتې. د دې په آړ کې هغه اصل کې د یزید په وګټو پک دی کنه په امیر معاویه سے باندې پایر کوي. دا یزید چې دی دته چې امارت ورکړی شوی دا معاویه رضی الله عنه پلارو، هغه د صحابه کرامو سره مشوره کړې و، پای کې غټ غټ صحابه کرامو. نو چې دی خو دا یزید دونه کافر او دونه غټ خطرناک انسان شو، دی لعنتیم شو، نو معاویه رضی الله عنه باندې اعتراض راغی کرانه دی. معاویه بیا ظلم کړو کنه، نو معاویه ظالم شو کنه شو؟ ها چې دا یزید دا دونه غټ کافر او لعنتی سړی مشرکاو، نو په امیر معاویه باندې الزام راغی کرانه دی چې پغه الزام راغی کاتبین وحی کې دی کنه دی. نو په قرآن باندې بیا اعتماد پاتې شو. دا د روافضو غ تحریک دي خلکو ته ذهن کې وردن نه کوي چې د خلکو د امیر معاویه نه هغه عقیدت او محبت د امیر معاویه رضی الله عنه هغه کاتبین وحی کې دی داغه نه اعتماد دا پورته شي. بس په دې باره کې یار والله اعلم، الله له پته ده. بس خبر سمجھ تراله کرانه لا د یزید باره کې مونږه اسم نه وایو چې آیا دا لعنتیو او کنه دا د حسین نه اوچتې درجه والا، دا حسین نه اوچتې درجه والا خو سوال هی نه پیدا کیږي، دغه مقام ته نه رسی، دغه د خپل خورو تم نه رسی.
نو بعض خلک ورته ډیر زیات په حب یزید کې مخکې لاړ شي او څوک په بغض یزید کې مخکې لاړ شي. بس مولا علی قاری رحمت الله علیه وی پدې کې سکوت غوړه دی، پدې کې توقف غوړه دی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دی او رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې د علماء دیوبند یو لوی سرخیل او مشر تیر شوی دی، هغه مو پدې کې توقف پکار دی. خبره مو زین تراله کرانه پدې و مستر خلاصيږي قبل ار طرف ته نه خطا نشي. الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کی. البته دورو جینی ول سنت طریقه ده. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد. یا حی یا قیوم برحمتک استغفر برحمتک یا